بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمندو کتونکو، زه زمرد بونری د سپیشمنی د دې خصوصي خپرونې سره یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. د مینې خلوص پرزونې وړاندې کوم. تمه لرم چې دا مبارکه میاشت به ستاسو ډېره ښه روانه او عبادتونه به ستاسو رواني. تراویح چې دي د هغې اهتمام به تاسو کوئ، د دې سره سره د نفلونو اهتمام به هم کېږي، صدقات به هم ورکوئ او زما دا یقین دی چې تاسو به د روژه ماتې په وخت کې خپلو ګاونډیانو باندې مسافرو باندې به روژه ماتې هم کوئ. ځکه ویلی شي عالمان وایي چې د روژې میاشت چې دا د لوټ میاشت دی، یعنې تاسو عبادتونه چې دا تاسو لوټ کوئ ځکه ډبل ډبل ثوابونه الله پاک ورکوي. نو دې میاشتې نه فایده اخیستل پکار دي، بلکې صرف دا نه چې صرف دې میاشت کې به موږ عبادت کوو، بلکې دا بیا جاري ساتل پکار دي په دې نورو 1100 میاشتو کې هم. الله پاک دې موږ او تاسو ته چې کوم زموږ په پروګرام کې معلومات راځي په هغې د عمل کولو توفیق راکړي. قدرمنو کتونکو، نن یو ځل بیا موږ مفتي عزیز الرحمن صاحب ته بلنه ورکړې ده. هغه زموږ سټوډیو ته راغلی. مفتي صاحب تاسو ته پروګرام کې خیرالی وایم، په خیر راغلي. اول ته غواړم مفتي صاحب چې پروګرام شروع کې تاسو د رمضان مبارک په اهمیت باندې خبره اتره وکړئ، نو بیا به انشاءالله سوالونو طرف ته راځو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه. نن به دا پروګرام یو حدیث شریف سره شروع کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه حدیث روایت ته فرمایي اذا كانت اول ليله من رمضان، چې کله د رمضان د میاشتې اولنۍ شپه په دې کې یو څو کارونه داسې وشي چې هغه په بلې میاشتې کې نه وي، صرف د دې میاشتې او د دې میاشتې په اولې ورځې باندې اولې شپې باندې دا کارونه وشي. په هغې کې اولنی کار دا دی چې صفدت الشیاطین و مردت الجن، الله پاک شیطانان او سرکش جنات دا وتړي، دا قید کی، دا بند کی. نو د هغې چا کوم د انسان سره یو تعلق دی یا د انسان د ګمراه کولو یو کار دی، یو ډیوټي ده، هغه ختمه شي او شیطان چې کوم دی هغه د سکرین نه غایب شي، هغه ختم شي. دوم کار دا وشي وغلقت ابواب النار، الله پاک د جهنم ټول دروازې بندې کی، فلم یفتح منها باب، نو بیا د جهنم دروازه نه کولاویږي. نه کولاویږي یعنې ټوله میاشت د جهنم دروازه بیا نه کولاویږي. وفتحت ابواب الجنه فلم یغلق منها باب، الله پاک د جنت ټول دروازې کولاو کی، نو بیا د میاشتې اخره پورې په دې کې یو دروازه هم نه بندیږي. مطلب دا دی چې یو مومن که د رمضان مبارک په میاشتې کې په حق ورسي وفات شي، نو هغه دپاره د جنت دروازې کولاو دي او د جهنم دروازې هغه دپاره بند دي. دغسې یو بل روایت کې راځي چې د رمضان المبارک په میاشت کې د قبر عذاب هغه نشته، نو که یو سړی وفات شي نو هغه ته د قبر عذاب نشته. د جهنم دروازې بند شي مطلب دا دی چې انټري کلوزډ، چې انټري کله کلوز شو نو د هغه نه پس ته څوک هلته نشي تللی. خو دا انټري د چا دپاره کلوز ده؟ د مؤمن دپاره چې یو سړی مؤمن دی او د ایمان په حالت کې دی د دې دنیا نه رخصت شو. د جنت دروازې کولاو شي مطلب دا دی چې فری انټري ده. لکه موږ چې کله یو ایگزیبیشن ته ځو نو اول په هغې باندې ټیکټ یي، اول پابندي، سیکورټي، چیک وغیره. بیا آخر ورځ چې کله نو هلته بالکل دروازې ګیټونه کولاو شي او بیا هر چا ته فری انټري، فری اجازت وي. نو د رمضان میاشت کې چې کم مومن د دې دنیا نه لاړ شي، انتقال شي او دی وفات شي، نو هغه بغیر د تپوسه، بغیر د حساب کتاب عبادت الله پاک د جنت داخله ورکړي او د جنت دروازې د دپاره کولاو دي. بیا رسول الله صلی فرمایي چې ونادي منادیا یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. هر شپه د الله طرف نه یو اعلان کوونکی اعلان کوي او هغه اعلان صحیح اعلان دوه خبرې، یا باغی الخیر اقبل، او د ښېګړې کوونکی، د ښه کار کوونکی مخکې زور وکړه. لکه څنګه تاسو اوس ووایئ چې دا د لوټ میاشت ده، چې یو احادیثو کې چې کوم راځي چې الله پاک د انسان د هر عمل بدل هغه کم از کم 10 ګونه ورکوي، باید د 10 ګونو نه تر 900 ګونه پورې الله پاک د اجر زیات کړي. خو خدای پاک وایي حدیث قدسی دی چې الا الصوم
فانه لی وانا اجزی به. صرف روجه داسې عبادت تا چې د هغې ثواب نه 10 ګونه دی، نه 100 ګونه دی، نه 900 ګونه دی، بلکې روجه ما د پاره ده او زه به د خپل شان، د خپل عظمت، د خپل لویي، د خپل عطا په مطابق انسان ته د هغې اجر ورکوم، ثواب ورکوم. د حدیثونه چې کوم مونږ ته شی معلومیږي دا دی چې فرشتې د هر عمل ثواب لیکلی شي، هغې کې طاقت شته، په هغې کې قوت شته. یو عمل داسې دی چې فرشتو کې دا طاقت نشته چې د هغې ثواب ولیکي. لکه مونږ یو ډسک دی که نه، په ډسک کې میموري یو سایز دی، نو هغه کې ته مطلب د څیزونه سیو کوې، خو یو تا ته غټ فایل راشي، نو هغه غټ فایل چې کوم سایز دی دومره زیات دی چې تا هغه ډسک کې هغه نه راځي. نو فرشتو کې یو طاقت شته، یو خدای پاک یو قوت ورکړی دی چې د هر عمل ثواب او د هر عمل ثواب مقرر دی، نو هغه یې ولیکي. خو د روجې ثواب دومره زیات دی چې فرشتو کې طاقت نشته چې د روجې ثواب دی ولیکي. نو خدای پاک وایي چې روجه انسان ما د پاره ساتلې ده او صرف زه به د هغې بدل ورکوم، زه به د هغې اجر ورکوم. نو چې الله پاک په خپله د یو شي اجر ورکوي، نو موږ ته به استادانو بیا دا وایي چې دا سوچ وکړئ چې خدای پاک چې کله اجر ورکوي نو هغه اجر به هم د الله پاک د شان په مطابق وي، هغه د ما او تا په مطابق نه وي، هغه الله پاک د خپل شان په مطابق تعالی هغه اجر درکوي. دا منادا دا سړی چې دا کوم د الله طرف نه یو اعلان کوونکی اعلان کوي، دا یو خبره دا کوي چې یا باغی الخیر اقبل، و د ښېګړې کوونکی زور وکړه، مخ ته کوشش وکړه، نورم وکړه، نورم وکړه. او دوم دا وایي چې یا باغی شر اقصر، ای د بدي کوونکی ځان تم کا، ځان منې کا. ولې چې ښه کار کوونکی او بد کار کوونکی دواړه د الله بندگان دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک د انسان په توبې دوره خوشحالیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال ورکړی دی، او وایي چې یو سړی دی په ځنګل کې روان دی او په ځنګل کې د سره ځناور دی، په هغه د خوراک څښاک دی او لاره ډېره مشکله او ډېره تکلیف دی. دا سړی د غرمې ټیم دی وده شو، چې کله سترګې پاسې دی د ځناور نشته، ځناور ورک دی. نو دا سړي اخوا دېخوا منډه ترډه وواله، ویې کتو خو نشو پیدا. آخر کې دا سړی بالکل نا امیده او دې حالت ته ورسېدو چې نه مخکې سفر کوی شي، نه اوبه شته چې اوس کې، نه خوراک شته. نو دا سړي دا یقین وشو چې بس اوس زما مرګ په دغه ځای دی او هېڅ آپشن ما سره بل نشته. او چې بالکل دی نا امیده شو، په دغه ټیم کې دغه خپله سواري په نظر راله، هغه خپل ځناور دته دلته ولاړو. نو رسول الله صلی فرمایي چې دا سړی به څومره خوشحالي، او دا سړی د ډېرې خوشحالۍ نه ووایي چې اللهم انت عبدي وانا ربک، یعنی د خوشحالۍ نه د هغه دومره وار خطا شي چې وایي چې یا الله ته زما بنده او زه ستا رب یم او ستا شکر دی چې ما خپل ځناور بیا مونتو. نو رسول الله صلی فرمایي چې دا سړی چې څومره خوشحال دی په دغه حالت باندې، الله پاک د یو انسان په توبې کولو د دې نه زیات خوشحالیږي. او لکه څنګه چې کتابو لیکلي دي چې خدای پاک د اسمان دنیا ته هره شپه راکوزیږي او دا وایي چې هل من مستغفر فاغفر له، څوک شته چې ما نه معافي وغواړي چې زه یې معاف کړم، څوک شته چې ما نه رزق وغواړي چې زه ورته رزق ورکړم، څوک شته چې هغه ما ته راشي چې زه یې خپل کړم. دا هره میاشت دا اعلان کیږي. د روژې په میاشت کې دا د الله طرف نه اعلان کوونکی دا اعلان کوي چې او د ښېګړې کوونکی کوشش وکړه، ای د بدو کوونکی ځان منې کړه. دغه د وخت راشه، دا وخت قیمتي کا، وغواړه خپل رب ته راشه، د خپل الله سره جوړه وکړه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليله، او په هر شپه الله پاک خلق د جهنم نه آزادوي. او دا اعلان دا هر شپه کیږي او هر شپه د جهنم نه نجات خلقو ته ملاویږي. او په دې کې شرط بیا هم هغه دی چې سړی مؤمنی او د ایمان په حالت کې من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایمان شرط دی چې د سړي ایمانی نو هغه ته دا هر څه ملاویږي. ډېره مننه مفتي صاحب. قدرمنو کتونکو زموږ سره یو حمد تیار دی. راځه مفتي صاحب، روژې حالت کې پسترګه کې دا ډراپ اچول دي، مطلب علاج دی یا غوږ کې غوږ باندې درد دی ډراپ اچي،
نو د دې څه حکم دی روزه دې متاثر کیږي کنه او روزه په حالت کې په وخت کې یو شی واچي یا په پوزه کې نو د سر روزه ماتيږي ها نو لہذا د دې نه بزان ساتي یعنی پوزه کې بس نه اچي او په وخت کې بس نه اچي هغه نه علاوه په سترګ کې کا سرمه لګي کاجل لګي یا سترګو کې دوایي اچي ډراپ اچي نو په غیبه نه روزه نه ماتيږي ا د روزه په حالت کې جایز دي ها روزه سره دغه نشته تعلق نشته د روزه په لړمبنو ورځو کې اکثر یې د سړی نه بیا په یو روبوس کې یا څه خوراکو کې نو د دې د پاره څه حکم دی که روزه دی رہی او بوس کې خوراکو کې نو په غیر روزه نه ماتيږي بلکې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د الله طرف نه یو مهمان نوازی چې خدای پاک چاله ورکی خو چې خوراک په دوران لګیای او څنګه تا ته یاد شي نو داغه نه پس په هغه چې کم ستا په خلی کې دی آب نه خوري بلکې به فورن تو کې ولې چې اوس تاسو روزه یاد شو او بیا وکولیو کې خلوه صفا کی مطلب شي ولې چې یاد شي دغه نه پسته به دغه خوراک دغه سي کنټینیو وساتي نو قصدن شو او مطلب دا چې کم روزه چې دا هغه قضا چې راګرځولي نو د دې څه خاص ټایم شته د یو خدای چې د اختر په 2 ورځو کې درو پورې نه پکا روستو د پاره سره ټایم شته او کنه هر وخت بیا د قضا راګرځول په کال کې ټولې 15 ورځې دي چې هغه کې روزه نشي نیولای په هغه کې روزه لکه مطلق منع ده جایز نه ده یو د کم اختر ورځ یو د لوی اختر ورځ او 3 ورځې په لوی اختر پسې یعنی د لوی اختر اول ورځ دوم ورځ دریم ورځ څلورم ورځ څلور ورځې د لوی اختر او اول ورځ دا د کم اختر وړوکی اختر په دې 15 ورځو کې روزه ساتل منع دي دین علاوه ټول کال ته ټیم دی ښه خبره دا ده چې د دې میاشتې روزه کومه تا باندې قضا دي هغه د مخکې رمضان نه اول قضا راوړه خو کنه دی راوړي نو په مخکې رمضان څخه فرق نه پریوزي داغه نه مخکې داغه نه بعد روزه قضا راوړه یعنی د مرګ نه مخکې تخپل قضا پوره کا نو هغه لپاره مخصوص وخت نشته خدای دې سور زر سړی وکي نو ښه خبره ده ولې دا یو قرض دی نو قرض سور زر ادا خلاص نو خبره ډیره مننه چې قدمونه کتن کو وخت شه د بریک د